غیر چاپیره د علاقې مشرانو زما همزولو وروڼو زما د منګلور او د دې ټولې علاقې مشرانو وروڼو السلام علیکم. ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او دا ستاسو هغه زړه ډېره ده چې تاسو دې ته راغلی او په دې کې موږ د یو بل سره کښېنو او یو خبره وکړو. دا موږ دلته راغونډ شوي ټول دا زموږ د کلي یوه جرګه ده. په دې کې هر نمونه خلک شته دی، خو دا زموږ د خپل کلي یو جرګه راغونډه کړې ده چې موږ خپله د یو ورورۍ یو خبره وکړو. هغه خبره زموږ دا وروڼو مشرانو چې تاسو ټولو ته پته ده چې په دې علاقه باندې دا هغه سن 1978 نه زموږ دا خاندان په دې علاقه باندې ودرېږي. هغه خو په منګلور کې زموږ تره و، 10 کاله هغه په دغه علاقه باندې ممبر پاتې شوی و. د هغه سره زموږ د دې علاقې زما نیکه و شاروان خان و، هغه په دې علاقه باندې پاتې شوی و. لکه موږ په دې سیاست کې د هغه پخواني وخت نه را روان یو او دا سیاست کوو. اوس مشرانو خبره دا ده چې دا څلورم پنځم ځل دی چې په موږ باندې مختلف قسمه خلک راځي او موږ ووټ ورکوو او زموږ بیا د هغه ووټ پته نه لګي چې هغه سړی کوم ځای دی. یو پیره په موږ باندې دا څلور واړه پیرې د ګوګدرۍ نه سړی راغی، په جګرام نه سړی راغی، مختلف څلور پنځه پیرې په موږ باندې د هغه ځایونو نه سړي راغله او موږ حالانکې د دې نه چې د لاهور نه سړی راغی او موږ ووټونه ورکړل، خپلې زنانه خپلې خویندې میندې هغه موږ ټولو راویستې، موږ ووټونه ورکړل. خو د هغې موږ ته چا په دوباره باندې زموږ سره چا دوبارې ویل سوال جواب نه دی کړی، هوټ یې اخیستی دی او تللی دی. نو اوس خو دا موقع راغله زموږ د علاقې له زموږ د منګلور علاقه ده، دا د دې ساعته پورې خوشې پاتې شوې ده. سنګوټه ده د دې ساعته پورې خوشې پاتې شوې ده. موږ د دې خپلې علاقې نه درخواست ورکړی دی. د دې علاقې زموږ 2 ټکټه وي. یو ټکټ ته ودرېږي انجینر صاحب قومي اسمبلۍ ته ودرېږي. موږ د خپله مطالبه د دې خپلې علاقې او د خپل کلي په سطحه دا کوو چې یو ټکټ به صوبایي ټکټ په موږ راکوي، صوبایي ټکټ ته به موږ ودرېږو خامخا انشاءالله. ځکه چې دا زموږ د پخوانۍ د پلار او د نیکه پارټي هم ده او دا د دې کلي مطالبه هم ده. ځکه چې ډېر عمر تېر شو، 5 پیرې په موږ باندې دا خلک رالل او لاړلو. نو چې د دې علاقې یو ممبر راشي نو هغه به د دې علاقې کار وکړي. تاسو سوچ وکړئ په دې علاقه کې 4 ممبران خپل کار والا تیر شو. ما ته یو کس په دې علاقه کې نوکر څوک نشو کولی چې یاره د دې علاقې د دې کلي یو کس نوکر شوی دی. د یو ځای نه نوکر راولي، د بل ځای نه نوکر راولي، هغه په موږ مسلط کېږي او زموږ د خبرې اورېدو بیا څوک نه وي. نو زموږ دا خبره ده په دې الیکشن کې او ستاسو په تعاون او ستاسو په امداد باندې په هغه 88 کې زه ولاړم. دا مرغزاره پورې دا ایریا وه، په دې علاقه باندې ما الیکشن ستاسو په اکثریت ستاسو په تعاون سره ما الیکشن ګټلی دی. بیا د هغې نه بعد زه لازمۍ ته ولاړم، دغه علاقه زما سره وه، دغه علاقه ما بیا ما ګټلې ده په دوباره باندې. په 3 باره باندې زه بیا ولاړم الیکشن ته. هغه په 3 باره باندې ما بیا الیکشن ګټلی دی او د هغې سره سره زه بیا پارټۍ منتخب کړم او ما خپله منډه تړه هم وواله. خپله منډه تله مې 2-3 میاشتې مې وواله. هغه د ضلعې نایب ناظمي چې وه هغه موږ د انجینر صاحب تعاون زموږ سره و، هغه موږ وګرځېږو. انشاءالله زموږ د مشرانو مخکې هم خدمت کړی دی او اوس بیا د دې خدمت ته تیار وو. او په دې علاقه باندې کله سلامپور نه راولې، کله کوکړی شي، سپل باندې شي، مرغزار شي،
نو په دې ټول علاقه باندې زمونږ د خدای په ځل مرګتیا د هغه وخت نه را روانه ده اوښتلې نو موږ اوس په دې خبره باندې ستاسو چې په دې علاقه کې د چا خپل خپلواني د چا مرګتیاي نو تاسو باندې د خپل علاقې او د خپل کلي د عزت لپاره کاغه په منګلور زمونږ روډه ترلای کاغه څنګه زمونږ رونای هغه چې تاسو په هر ځای کې مرګتیاي په هر ځای کې نسبي نو زه ستاسو له طرف نه ولاړ یم او تاسو به د خپل مرګتیا مضبوطوئ چې زمونږ دې علاقې له دې ټول علاقې له بیا خدای پاک هغه خوشحالي راولي ځکه به تېر شوی پیر باندې زمونږ نه خوشحالي لاړه موږ ډېر محنت وکړو خو هغه خوشحالي زمونږ نورو خلکو وګټله او موږ دغه شانتې پاتې شو حبیب علي شاه راغلی خدای خبر ده کوم ځای نه ګیره راغلی و موږ وله 900 ووټونه ورکړل بیا ناظمۍ ته بیا ودرېدو بیا 900 ووټونه ورکړل نو موږ بیا حبیب علي شاه په دې طرف نه دی لیدلی انجینر صاحب ودرېدو موږ خپلې ښځې خویندې میندې راویستې دي د هغه لپاره شهباز شریف لپاره موږ ووټونه ورکړي وایي دا یو سنګوټه وه چې دې سنګوټې ګټلې وه نور په دې علاقو کې په یو ځای باندې ګټه نه وه شوې وایي دا یو سنګوټه وه چې دې سنګوټې هغه خپل سټیشن ګټلی او انشاءالله که بیا راځي نو دا مشرانو په همت سره د دې مشرانو په دعا سره دا خپل سټیشن به موږ بیا ګټو انشاءالله د الله په امداد باندې دا خپل سټیشن دا منګلور دا بنجوټ دا بیسپن دا زموږ زوړه علاقه ده او انشاءالله زه د دې علاقې سړی یم زه د دې ګاونډ سړی یم یو راغلی له چارباغ نه ودرېږي زموږ نه به وټونه علي راکړې وټونه ته له چارباغ نه رالې څنګه دله وټونه درکړو ولې خپل وټ د خدای لپاره د خپل مقامي سړي له که به دې منګلور کې ودرېږي زه ورته تیار یم زیان تاوان ته منډې تړې ته هر قسمه شي ته تیار یم که هلته نه ودرېږي زه د دې خپل علاقې د دې خپل کلي د طرف نه د هغوی د طرف نه زه ولاړ یم په ما اعتماد وکړئ مخکې یې راباندې هم انشاءالله اعتماد کړی دی 3 پیرې یې راباندې کړی دی په نیکیو لاله کړی دی په تریو لاله کړی دی او زموږ ټول عمر زموږ دې خاندان د دې خلکو خدمت کړی دی د دې خلکو سره یې په ایماندارۍ ورسره ولاړ دي که هغه هر نمونه خدمت یې راغلی دی نو موږ ټول خاندان یو کس په داسې نشي ویلی چې یاره ستا په خاندان کې زموږ چا خدمت نه دی کړی نو وروڼو موږ یو ښه په ایماندارۍ خدمت ته تیار او دا خبره به زما ستاسو سره چې د الله لپاره به ګرځئ او د خپل په زما لپاره غواړئ او ما به خپل د خپل علاقه او د خپل کلی به کامیابوئ موږ انجینر صاحب ته دا سوال کوو دا مطالبت کوو د دې کلي په سطح باندې چې موږ یو ښه په ایماندارۍ انجینر صاحب له ورکوو موږ د خپل صوبایي ټکټ ته ودرېږو د خپل الیکشن موږ په هر حال باندې د خپل علاقه هېڅ چا ته خوشي نه پرېږدو نه یو ځای علاقې سړي ته پرېږدو نه د بل علاقې سړي ته خوشي پرېږدو زه د دې علاقې د دې طرف نه د دې مشرانو طرف نه زه ولاړ یم انشاءالله او د دې په اعتماد باندې مخکې هم زه ختلی یم پوره او اوس به هم انشاءالله د دې خلکو په اعتماد باندې زه پوره خېږم و زمونږ به دې مشرانو کې به مونږ 10 کسه 15 کسه د دې کمیټې مقرر کېږي او به یا نن یا د هغه سره فاینل فیصله کوي چې موږ ته دا ټکټ میلاویږي موږ له راکړه که موږ ته ټکټ نه میلاوېدو ستاسو په تعاون سره به زه بیا ولاړ یم ستاسو چې بیا څنګه خوښه وه هغه شانتې به وي خو تاسو به زما سره تعاون کوئ او تاسو به زما سره تعاون کوئ بغیر ستاسو سره تعاون نه به نه کېږي دا زما ستاسو ته سوال دی چې هغه په کوکارۍ کې ستاسو خپلوان دي که په جامبیل کې انشاءالله زه به هم په خپله باندې کوټې کوټې ته ځای ځای ته رسمه که هغه له مرغزار دره ده که هغه له کوکارۍ دره ده جامبیل دره ده دا له منګلور دره ده د هغه ګټه پورې انشاءالله ما په دې 13 وټونو کې زه ګرځېدلی یم لیاقت علي باچا به هم زموږ سره ملګری په دې علاقه زموږ سره 3 سیټونه اوس هم نه موجود یو د سنګوټې دی 2 زما د ترونو زامن د منګلور دي
زما څنګه چې نصیر احمد تاسو په سر باندې ګټلې ده تاسو کامیاب کړی دی دغه شان چې زما دوه ترونو زامنو یو په منګلور کې دی یو په شینګرۍ په دې علاقه باندې هغه کامیاب دی نو د خدای په ځای موږ د دې سیاست نه وتلي نه یو که څوک یې وباسي نو دا خبره نه ده دا زموږ د عزت سوال دی او موږ خپل عزت بهر سړي ته نه پرېږدو چې موږ خپل عزت بهر سړي ته پرېږدو او موږ بیا په بل سړي پسې د خپل ټوله موږ د منګلور او د سنګوټي او دا غوزار کوو بیا نه مانگو گٹو او بیلو خدا منگلورم ستاسو کور دے سنگوٹم ستاسو کور دے من نستاسو نا تختی دے شاونر نزو انشاءاللہ چی دا جونا پوری دا بچو پوری مشران یلالل پا دیکی لیکی دیو سڑے ہوا چی ستاسو مشران زم سر بد کری دی او نب انشاءاللہ منگا کری خدمت پہ کڑے او بد بوری نہیں کری نزتا استدقا خبر شکریہ دا کو ما او باہر تا یو دا تاثر پیدا کو چې صدیق خان که د پارټۍ نه او که ازادي موږ د ده ملګري یو نو دوستانو صدیق خان ډېر په وضاحت سره خبرې وکړې زما د ډېرو خبرو کولو ضرورت به نه ځکه تاسو خلک ډېر صحت وشو راغلی یې ډېر انتظار یې وکړو خو زه په مختصرو الفاظو کې دا یو څو خبرې کومه چې د صدیق خان خدمات چې دي په مسلم لیگ پارټۍ کې د نیکه د وخت نه دي د ده د نیکه موږ به ورته خان وې موږ به ورته سنګوټی دادا وې د هغه خدمات په دې پارټۍ کې ډېر زیات دي هغه همیشه دپاره په کومو پولینګ سټیشنو کې چې به د هغه ووټونه نو هغوی هغه پولینګ سټیشن یې همیشه دپاره په وضاحت سره په اکثریت سره ګټلي دي نن که په دې ځای کې د مسلم لیگ نه هر څوک ولاړو خو په دې ځایونو باندې د صدیق خان همیشه خلکو مرګتیا کړې ده او همیشه دپاره د صدیق خان په وینا باندې هغه پولینګ سټیشن یې ګټلی شوي دي همیشه دپاره موږ د دې ملګرتیا کړې ده او د منګلور د کس بشپړه او د علاقې ټول د مضافات یو سره دي د منګلور سره نو زمونږ د دې علاقې نه یو کس داسې څوک نه دی راغلی چې هغه الیکشن لړاو کړی که په موږ باندې راغلی هغه د مانیا دي که بیا پسې راغلی دواړه کسان د کوکدرې نه راغلي دي اوس هم چې راغلي دي یو د چارباغ دی او بل د وډیګران دی انجینیر صاحب زمونږ د کلي دی زمونږ د علاقې دی او د هغه سره زمونږ بوټي کټونه دي یو صوبایي دی او یو قومي دی نو موږ ورته سوال دا کوو چې دا قومي دا ته پاتې او دا صوبایي چې دی دا زمونږ د حیا او د عزت سازر دی دا ته موږ نه راکړه د یو کلي یو نو په یو سازر کې پیغه ډول ښه دي خو که دا بار کې نو نقصان یې زمونږ هم دی او د هغه هم دی ګوره که د ناظمۍ ووټ راغلی دا الله رحم دی تاسو ښه برپور زموږ ملګرتیا کړې ده بیا د نصیر احمد د الیکشن کې راغی په دې کې او اوسو ای دی زمونږ ملک صدیق احمد صاحب تا ته رامخکې شوی دی د هغه خپل خاندان په خپل دی د هغو شاید خپل سپورټ په خپل دی خو نن چې موږ د دا کوم منظري ناست دي نن چې موږ ته دا کوم سپین دروبي ناست دي دا یو کس نه دی ناستو د ده شاید خاندان دی د ده شاید قبیله ده د ده شاید نسب دی د شاید رشتهداري ده یاري ده ورسره دوستي ده ورسره دا خلک چې زموږ سره ملګری شو زه د خپل رب نه تمه ساتم امید ساتم چې من له به الله رب العزت دا ګټه راکوي دا خبره زه بار بار کوم چې ملک صدیق احمد خان په دې علاقه کې د هغو خدمات د چا نه پټ پناه نه دي موږ انجینیر امیر مقام ته
इंजीनियर अमीर मुकाम ना हम पुरजोर मुतालिबा को द PK5 टिकट चिमंगला द PK5 टिकट रखी हम देना इलेक्शन लड़ाऊ को द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी द तरफ ना